نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترمو په معاشره کې وتاوسو ته ډیر زنانا داسې ملاويږي، خاص کر په دې ودونو کې یا بل داسې د خوشحالي موقوي چې دغه زنانا په خپل نکونو باندې هغه رنگونه مګي. نو آیا دا لګول صحیح دی او کنه؟ نو محترمو که یو زنانا ناخن پالش لګي او دغه رنگونه په خپل دي نکونو باندې مګي، نو محترمو چې کله دغه زنانا غسل کوي او په د باندې غسل چې کوم دی هغه لازم شي، نو علما دي کې چون کې دغه رنگونه دغه ناخن پالشي په دې نکونو باندې او پټ نسی، نو د دین لاندې دی نقطه وبنزي دغه نو ګوي چې لون نشو، نو چې په غسل کې استا په بدن کې لګ او معمولی زه هم پاتې شي وچو، نو استا دغه غسل نه کیږي. نو چې دغه زنانو په د خپل نکونو باندې دغه ناخن پالش او دغه رنگون لګولي، نو ګوي چې دی غسل ونه شو، نو چې غسل ونه شو نو بیا د دې منظم نه کیږي، دغه رنگ چې کم دی هغه د سوم نه کیږي. نو ډیر زنانه چې کم دی هغه په دې عمل کې اخته دي. تاسو بلی دلی تاسو پته حال دا دی چې دغه زنانو ګوره بیا د غسل په حالات کې دا مسله چې غسل نه کیږي، چې غسل ونه شو بیا د دې هغه منظم نه کیږي. نو زنانو لا په دې خبره کې د غفلت نه کار اخیستل نه دي پکار، بلکې په دې مسله کې دی ځان خبرول پکار دي او په دې مسله باندې عمل کول هم پکار دي. دا سینا چې زمونږ منځونه اسی ضایع شي او هغه چې کوم نه خراب شي، نو کم زنانا چې دې مسلې نه خبر یا وس خبر شو دوی پکار دي چې دوی خپل نور ملګری او خپل نور زنانا هم د دې مسلې نه خبر کی. الله رب عزت به خبر باندې عمل کول توفیق راکړي. وما علينا الا البلاغ.